سلامونه ملګرو بیگاپہ ورلډ کپ کې دوه میچ او د سکاټلینډ او د انګلینډ چې دغه میچ خو د باران د لاسه نو ریزلټ راغلی خو بل چې کوم غټ میچ شوی دی د نیپال او د نیدرلینډ شوی دی چې دا میچ نیپال ګټلی دی او د نیپال چې کوم کرکټ فینس دي هغه انتهایی ډیر زیات دي ګراوند له هم ډیر زیات د نیپال سپورټران تلي خو نیپال چې کوم دی ډیر بکواس فیلډینګ کړی و کیچونه یې ډراپ کړي و سکور یې هم کم کړی و په نیپال کې هم غټ سکرینونه لګېدلي و د دې میچ کتلو دپاره په غټ سکرینونو باندې د نیپال کرکټ فینس چې کوم دی تاسو په سکرین باندې هم کړی دی نه علاوه د نیپال چې کوم سی ایم دی چیف منسټر دی هغه هم په خپل دفتر کې د نیپال شرټ سره نیپال شرټ یې اچولی دی او میچ یې کتلی مطلب نیپال چې کوم کرکټ فینس دي هغه انتهایی ایکسایټډ خو د نیپال چې کوم د پرفارمنس او انتهایی افسوسناک پرفارمنس یې کړی دی سکور کارډ طرف ته راځو تاسو خپل اندازه وشي لومړنی بیټینګ نیپال کړی دی چې 106 رن باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی په شلم اوور کې 19.2 اورونه یې وهلي دي دې کې صرف اور صرف ښه بیټینګ ورسره کپتان کړی دی نه علاوه کوشال چې کوم دی په 10 بالو 7 رنزونه کړي دي آصف شیخ په 8 بالو 4 رنزونه انیل شاه په 12 بالونو 11 رنزونه کړي دي روهد د دای کپتان دی چې په 37 بالونو 15 رنزونه کړي دي کوشال مالا په 9 بال 9 نور که تاسو ګورئ چې پکې داسې ښه اننګز نه دی کړی یو رن 0 رن 14 رنزونه پکې ګلشن جا کړي چې دا بالر دی کرن چې کوم دی دا هم بالر دی چې 12 رنزونه کړي دي ساګر چې کوم دی 0 باندې آوټ شوی دی 0 باندې نټ آوټ پاتې شوی دی او ابیناش چې کوم دی په 0 باندې آوټ شوی دی بل د نیدرلینډ د طرفه که تاسو بالنګ وګورئ نو کینګ ما 4 اورونو کې 23 رنزونه ټیم پرنګل 4 اورونو کې 20 رنزونه چې 3 وکټې ښه بالنګ کړی دی وین بیگ 4 اورونو کې 13 3 وکټې ښه بالنګ وین میکرن 4 اورونو کې 19 2 وکټې بس ډیلیډ 4 اورونو کې 22 2 وکټې یو اور میډن هم وکړل دی جی ټو د نیدرلینډ طرف ښه بالنګ شوی دی نیدرلینډ چې کوم دی دا سکور ورپسې چې کړی دی په 19 اور کې د 4 کھلاډیانو په نقصان باندې چې دی کې د نیپال بالرانو ښه بالنګ کولو خو کیچونه زیات ډراپ شوي دي ډیر زیات مس فیلډینګ د نیپال فیلډینګ کړو جی مایکل لیویټ په 3 بالو 1 رن کړی دی میکس ووډ په 8 بالونو باندې 450 رنزونه کړي دي ښه اننګز یې کړی نټ آوټ هم پاتې شوی دی دله چانسونه هم میلاو شوي دي وکرمجیت سنګ چې کوم دی په 28 بالونو 22 رنزونه سایبرینډ په 14 بالونو 14 رنزونه ایډورډز په 8 بالونو 15 رنزونه او بس ډیلیډ په 10 بالونو باندې 11 رنزونه کړي دي نیپال له طرفې داسې امپریسیو بالنګ خو لزه ځکه نه وایم چې میچ ته هغه ګټلی دی نور اکانومي لحاظ سره ښه بالنګ شوی کرن 3 اورونو کې 19 رنزونه سوم پالکامي 4 اورونو کې 13 رنزونه یو وکټه ګلشنجا 2 اورونو کې 19 د پیندرا سنگ 2 اورونو کې شپږ یو وکټه ښه بالنګ پکې د کړی دی ابیناش په 3.4 اور کې یو کم دیرش دی پکې ایکسپنسو ثابت شوی دی یو وکټ هم اشتلی دی ساګر ډاکل 4 اورونو کې یو ویش ود 9 وکټ جی نیپال میچ بایلل دی نیپال چې کوم کرکټ فینس دی خیر ای خلا دومره خپل کلاډیان زیات نه ټارګټ کوي خو دا غي تر ډیر زیات امیدونه دي کو چې نیپال کم کرکټ فین صرف دا وایي چې زموږ ټیم صرف ورلډ کپ کې شامل شو دا هم غټه خبره ده دا سوچ په غلطي ځکه نیپال له پکاري چې سم میچز هم په دې ورلډ کپ کې وګټي اوس کوم را شو ډومبنه چې کم بل میچ چې کم شوی دی د انګلینډ او د سکاټلینډ هغه د باران د لاسه نو ریزلټ راغلی دی چې سکاټلینډ لس اورونه هم والیدي لس کم سل رنزونه کړي 10 اور 90 رنزونه کړي دي وکټ یو نو پروتي ښه بیټینګ کولو لګیو بیا انګلینډ چې کم دی ایور پسې بیټینګ نو شروع کړي ځکه بارانو ګراوند مطلب ډیر زیات لونو باران کنټینیوسلی ورېدو نو میچ نو ریزلټ راغلی دی نو اوس دواړو ټیمانو له سکاټلینډ او انګلینډ دواړو ټیمانو له یو پوینټ میلاو شوی دی نو دا انګلینډ نه نقصان ورکولی شي ځکه په دې ګروپ کې انګلینډ او اسټرالیا دي نور ورسره نیدرلینډ دی که نیدرلینډ خپل ټول میچونه وګټي او انګلینډ هم ټول میچونه وګټي او نیدرلینډ مطلب نیدرلینډ خو خیر سو یم سکاټلینډ سوري نیدرلینډ نه سکاټلینډ خبره کوم سکاټلینډ خو سو یم چې اسټرالیا له شکست ورکړي او انګلینډ او د اسټرالیا میچ په هم تھریلینګ میچ وي خیر دا بیا وروسته پته لګي نو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام